حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه نقل کوي چې زړونو ته هم زنګ لګي لکه څنګه چې اوسپنې ته په اوبو لګېدو سره زنګ لګي. تپوس وکړی شو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې د صفایي څه طریقې کار دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک او فرمایل چې مرګ ډیر ډیر یادول او د قرآن پاک تلاوت کول، یعنی د ګناهونو د ډیروالي او د الله تعالی د ذکر نه د غفلت په وجه په زړونو هم زنګ لګي، څنګه چې اوسپنې ته اوبو لګېدو سره زنګ لګي. او د قرآن پاک تلاوت او د مرګ یادول د هغې دپاره د صفایي کار ورکوي. د زړه مثال د یو آینې په شان دی، څومره قدر چې خیرنیږي هغه عمره په دې کې د الله تعالی د پیژنګلو عکس کم وي، او څومره چې پاکه صفا وي هغه عمره پکې د پیژنګلو عکس واضح وي. هم د دې کبله څومره چې بنیادم شهواني او شیطانی ګناهونو کې لګیا وي هغه عمره به د معرفت نه لري وي. او هم د دې آینې صفا کولو دپاره پیران صاحبان ریاضتونه او مجاهدې ذکرونه او وظیفې ورکوي.